السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې تاسو په خیریت سره یې. زه یم انور زیب ستاسو په مخ کې یو نوي ویډیو سره. نن زموږ ویډیو لږ ډیفرنټ ده ولې چې اسلامک باره کې ده او ما په نیټ باندې یو ویډیو کته نو ډېر زیات زړه مې خوشحاله شو او هغه د مانځه باره کې ده او دغه خیال ما هم زړه کې راغو چې یاره موږ خلک وګوره په څومره وړو وړو بانو باندې مونځ پرېږدو چې یاره د ما کپړې پلیتې دي، د ما جسم پلیت دی او بس بانې کو هر قسم بانې کو چېرې زه سیټ نه یم او برابر ورته نه یم او داسې و هغه سیشل بانې ورته وګورو چې موږ مونځ نه کوو. چونکې موږ خلکو ته پته هم ده چې یاره مونځ چې کوم دی اول حکم دی الله رب العزت موږ باندې یو پهله حکم دی چې د چا مونځ صحیح روز او په د هر یو عمال صحیح روزي او مونځ په موږ باندې فرض دی. فرض مطلب قرض دی، دا موږ هر حالات کې کوو. ما په نیټ باندې یو ویډیو کته نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا وګورئ یو کس چې کوم دی په سمندر کې دننه ورغلی، سمندر هم ورته ویلی شي، اوبه هم ورته ویلی شي، سیند هم ورته ویلی شي، پای کې ورغلی دی او د مونځ ټایم و نو هغه چې کوم دی په د ځمکې لاندې په اوبو کې دننه ځمکه کې یعنې ځمکې ته لاړو په اوبو کې او هلته کې هغه مونځ ادا کړو. یعنې مونځ معافی چې کوم دی په یو حالات کې نشته. کو هر څه انسان بیماری چې هر څنګه یې که نه په کټ کې کوي، په اشاره به کوي، خو مونځ به کوي. نو ما دا ویډیو کته نو خفه هم شم او خوشحاله هم شم او خفه په هغه خلکو باندې شم چې په معمولي په بانو باندې چې کوم دی مونځ پرېږدي. نو بس موږ دې نه به یو عبرت واخلو چې دا وګوره دی چې کوم دی په اوبو کې لاندې تللی، په اوبو کې لاندې ورغلی دی اوبو کې او په هلته کې چې کوم دی د مونځ ادا کړو. نو دا زموږ دپاره یو نصیحت هم دی او زموږ دپاره یو ډېره ښه ویډیو ده د ښودنې دپاره چې موږ هم په هر حالات کې چې کوم دی د الله شکر وباسو، په هر حالات کې چې کوم یو بیماري کو هر څه مونځ په یو حالات کې هم نه پرېږدو. 5 وخته مونځ کوو او مونځ فرض هم دی او وایي چې قرض هم دی او د قیامت پر ورځ چې کوم دی اول کې حساب کتاب د مانځه باره کې کېږي. نو زه تاسو ته هغه ویډیو اوس ښیم. امید کوم چې ستاسو به خوښه شي او که خوښه مو شوه نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ.